منګه لاس خوږ شي د هغې دپاره موږ په فونډیشن کې چندې غواړو چندې زو ویډیوګانې جوړو په عالم خان شیرپو ګنجي پسې بیا ځو او په یو په بل پسې ځو په دې بوتلانو پسې او ویډیوګانې کوو د هغې دپاره موږ چندې غواړو چې علاج یې وکړو دونه زموږ په پاکستان کې په دې 24 کروړ عوام باندې دونه لیډر نه دی راغلی چې زما او ستا یوه کونډه یتیمه او بېوسه ورور یا بابا یا ابۍ هغې له ګورنمنټ پاکستان علاج وکړي زما عمران خان او زمنګ موجوده وزیر اعظم د نواز شریف عمران خان او د زرداری وزیر اعظم او د دې موجوده پارټو وزیر اعظم هغه د یو تن دپاره چې پاکستانی شناختي کارډ ورسره 10 لاک د 10 لاکو پورې به علاج فري پښتنو سوچ وکئ په خپل آل رحم وکئ په خپلو بچو باندې رحم وکئ د خپلو د دې تن نم چې دا کومه غوښې پیدا کېږي په دې باندې رحم وکئ د الله د رضا دپاره د الله د رضا دپاره زه راته دا وایم چې څنګه نن نواز شریف خپل حساب نشي ورکولی او په لندن کې ناست دی د علاج دپاره په پاکستان کې هسپتال نشتی او په لندن کې علاج کوي د تعلیم دپاره په پاکستان کې د هغه دپاره هسپتال نشتی او سکول او تعلیم او په لندن کې دا غرسئ په ورځ د قیامت چې کله د الله مخې ته وردېږئ دا نواز شریف په دغه شانتې ملامته ولاړي رب العالمین ته به هم دا حساب کتاب نشي کولی د هغه د ملګرو سترګې به هم دغه شانتي د هغه د ملګرو حالات به هم دغه شانتي او زه خو پښتنو ته زه دا وایم چې په دې پښتنو کې کوم خلک سپورټ کوي تاسو د دنیا را خبرې نه اورئ تاسو په کومه خوله باندې وایئ چې نواز شریف زنده‌باد د ورورولۍ خبره راته کوم د کنځلو خبره راته نه کوم د جګړې خبره راته نه کوم برای اصلاح خبره راته کوم انتشار خبره راته نه کوم لږ سوچ وکئ په دې خپلو دماغو لږ زور راولئ چې موږ د خپل یو معمولي بیمارۍ دپاره چندې غواړو نو آیا چې سبا له زما او ستا پلار خدای مکه خو ککا بیمار شي موږ یې لندن ته وړی شو موږ یې امریکې ته وړی شو موږ یې جاپان ته وړی شو زموږ دپاره داسې لیډر پکار دی چې زموږ د پاکستان نه جاپان جوړ کړي زموږ دپاره داسې لیډر پکار دی چې زموږ د پاکستان نه چې کوم سہولیات په امریکا کې چې موږ د پاکستان کې جوړ کړي زموږ دپاره داسې مشر پکار دی چې کوم تعلیم په امریکا لندن جاپان جرمني کې کېږي چې په پاکستان کې ساز کړي ورونو په دې خبرو باندې سوچ وکئ فکر وکئ بد یې ونه ګڼئ موږ له خو افسوس په دې باندې راځي چې دا دوی څه وایي دا سپورټران یې څه وایي او بل اوس په ګلګیت کې دا څه وشو او څنګه وګټو حالات یې خراب شو دي نواز شریف لاله وصل د داخل په ایمرجنسي وارډ کې ډایرکټ پی سی چل شوی دی ویل ته پروت دی ډایرکټ نو زه راته دا وایم چې زما ورونو پښتنو په اوسه سم وخت دی چې د دې خلکو نه رادې خوا شئ او که رادې خوا نه شوئ نو والله چې څنګه زه د نه اختلافات کوم داسې د نه بل پښتون هم اختلافات کوي او داسې نه د بل پښتون بچی هم اختلافات کوي چې د چا په دې ځای کې دماغ نو هغه به ستاسو مرګستیا نه کوي او د ټولو نه پس بیا د ټولو نه غټه خبره په پوج پسې لګیا دي د پوج په سینه باندې ګولۍ داسې شروع شي چې داسې ریپټ پې وچلی او شهادت ورکړي نن دیو لګیا دي په پوج پسې نن دیو لګیا دي په عیسائی پسې او نن دیو لګیا دي په چا پسې لګیا دي د پاکستان په هغه خلکو پسې لګیا دي چې زما او ستا بچي دپاره قرباني ورکوي د څه دپاره د خپل سیاست دپاره او د کم سیاست دپاره چې په کراچۍ کې خلک د دې ځای پورې ډوبېږي په اوبو کې لارې بندې دي لختي بندې دي په کراچۍ کې د بلاول په خپل سن کې د الله بندګانو هسپتالونه نشتي توتانو ته دغه ځوړن کړلې ډریپان توتانو ته او خلکو ته ډریپان خېجولي د الله بندګانو په کراچۍ کې وګورئ او په سن کې وګورئ خلک یې د ولږې نه وچ کړه د سکو دپاره ورته اوبه نه میلاویږي نو چې یو سړی خپله علاقه نشي برابرولی نو پاکستان به څنګه برابر کړي زه خو اریان دا یم چې زمونږ دا څنګه سوچونه دي لکه اوس مثال په طور زه به تاسو ته په کومه طریقه باندې زه خبره وکړم چې زما پښتانه پرې پوه شي او زه به کوشش کوم چې موږ پرې پوه شو اوس مثال په طور زه شوم او په یو لار باندې زه ځم او هغه لار د نه تلو لاري او زه پرې په خپله نشم پورې وتی او دې خوا په لکاو خلک ولاړي او هغو ته زه وایم چې زه به تاسو اړوم زه ستاسو د اړولو ذمهوار یم زه په خپله نشم تلی په هغه لار باندې یریږم پې قدم پې نشم ایښودی او 24 کروړه عوام ته وایم چې ته به راپسې راځې
زه به تا په دې ځای باندې اړوم. نو ورونو چې یو سړی خپل حساب نشي ورکولی، عدالت ته نشي مخامخ کېدی، نایب ته نشي مخامخ کېدی، خپله صفایي نشي ورکولی په خپل پاکستان کې، په خپل ملک کې، د خپل وطن په خاوره باندې. زما ستا تپوس په د یهودي نه وکړي، د کاپر نه به وکړي، د اسرائیل نه به وکړي، د انډیا نه به وکړي او وغیره وغیره چې زموږ څونه دشمنان دي د هغو نه به وکړي. زموږ دپاره نر لیډر پکار دی. دا مزدوري خو موږ هسې هم کوو. که عمران خان دی نو هم موږ مزدوري کوو، او که نواز شریف نو هم موږ مزدورانو، او که بل راځي نو هم موږ مزدورانو. دا خپل کور دپاره خو هر سړی لګیا دی. د زه ته د الله د رضا لپاره سوال کوم چې د کور دپاره سوچ مه کوئ، د پاکستان دپاره سوچ وکئ، د پاکستان د ښه کېدو دپاره سوچ وکئ. دا زموږ څه د غلامۍ زندگی ده. منګه دلته برګې شمارو 1 2 3 4 5 6 هغې سر ته ورسو، د هغه سر نه بیا را شروع کړو، د دې سره پورې وشمارو. او چې د چا ښځې دي د هغو ښځې هلته برګې شماري، که د چا مور او پلار دي مور او پلار یې برګې شماري. پلار د زوی نه جدا او زوی د پلار نه جدا، مور د لور نه جدا او لور د مور نه جدا، او هر سړی په ځان باندې لګیا دی. په دې 70 سال کې زمونږ دغه پاکستان له دغه کارکردګي ورکړله چې زمونږ د ماشومانو په مخ باندې ګیره نه راغله، وایي ځئ سعودي عرب ته او لندن ته او دوبۍ ته. نو آیا دا سوچ موږ له پکار دی؟ د څو پورې موږ غلامان یو؟ د څو پورې موږ مسافرۍ کوو؟ د څو پورې موږ خپلې ښځې بچي د یتیمانو په شان دي پرېږدو؟ د څو پورې موږ پلاران داسې پرېږدو په شته بچو کې هغه بې حلوا دی؟ د څو پورې به زموږ د پاکستان دا حالات یو موږ په یو وطن کې او په بل وطن کې لکه د سپو په شانتي خلک به راباندې مزدورۍ کوي، پیټې به راباندې وړي او خپلې مستۍ به راباندې کوي او خپلې بدماشۍ به راباندې کوي، او موږ به د مړې سترګې نیولې او د ښکته سترګې پردۍ غلامۍ به کوو، پردي حکمونه ومنو. نه، دا شی نه دی پکار. زما ورونو موږ له یو سوچ پکار دی چې زموږ پاکستان برابر شي، زموږ د پاکستان کاروبار برابر شي، زموږ د پاکستان مضبوط شي، زموږ پاکستان مخې ته لاړ شي. نو که موږ دا نیت استعمال کړو انشاءالله موږ به د غلامۍ نه خلاص شو، او که موږ خلاص نه شو زموږ بچي به خلاص شي. او که موږ دا سوچ استعمال نه کړو نو 70 سال بعد هم غلامان یو، او 140 سال بعد هم غلامان یو. 70 سال بعد هم غلامان یو، 140 سال بعد هم غلامان یو. په دې باندې په خپله سوچ وکئ زما ورونو، او په دې خپلو ګریوانونو کې په خپله سوچ وکئ. او مریم نواز پکې یوه بله خبره کړله چې په ګلګت بلوچستان کې د چا بچي پیدا کېږي نو هغه له نواز شریف نوم دی، وایي خلک ورسره محبت کوي. ما خو که په پاکستان کې اورېدلی دی نو عمران نوم مې اورېدلی، عمران خان نوم مې اورېدلی، نواز شریف ما له چا نه دی اورېدلی. تاسو ته زه ښیم یوه خبره زه مخې ته راوړم، واورئ. او په دې کې ډېر غټ طاقت دی، خو هوښیار سړی پرې پوهېږي. فرعون نعوذ بالله د خدای دعوه کړوه، ابو جهل، قارون او وغیره وغیره چې کوم ظالمان راغلي په دې دنیا کې، هغه داسې خلک وو چې د سرو محلونه احساس کړو، جنت احساس کړو، جنتونه احساس کړو، نهرونه د شودو د شاتو نهرونه احساس کړو. خو د هغې خلکو نومونو نه هم خلک نفرت کوي چې نوم یې الي نو وایي نعوذ بالله. د دې خلکو د نومونو نه هم خلک نفرت کوي، او دوی وایي خلک یې خپلو بچو لږ دي، نو په خپلو خولو باندې وایي. زموږ دپاره داسې لیډر پکار دی چې عام خلک یې صفت وکړي. نو زه به په خپله راپاسم چې زما پلار ښه سړی دی، زما نیکه ښه سړی و او د هغه پلار ښه سړی و، او زه د هغې نه پیدا ښه سړی یم، او ډېر قمقلان به چې هغه به زما خبرو ته غوږ دي. زه بل څه نه یم، د خپل پلار تعریف کوم او د خپل نیکه تعریف کوم. زموږ دپاره داسې لیډر پکار دی چې زما د پاکستان خاوره دا زما خاوره ده، د پاکستان عوام زما بچي دي، د پاکستان عوام زه مشر یم، د پاکستان عوام زه به ورته د یو مشر په نظریه باندې ګورم د خپل بچي په شانتې. داسې لیډر پکار دی، داسې لیډر راله پکار دی. زما ورونو موږ له والله ځان بدې ښکاري چې موږ په سیاست کې خبرې وکړو په دې وجه باندې چې زما په خپله پلار په جماعت اسلامي کې دی، وروره زما د تره به بله نظریه، د تره د زوی مې بله نظریه، د ګاونډي به مې بله نظریه. خو زه د الله د رضا لپاره ته دا وایم باسیت مسلمان چې موږ له هر هغه پارټي له تله پکار دي او هر هغه سړي له ووټ ورکول پکار دي چې په ورځ د قیامت د رب العالمین مخې ته موږ وردیږو او موږ ته وایي چې تا ووټ چاله ورکړی. دا نواز شریف مثال په طور ښه سړی دی او که غلط سړی دی، خو چې څنګه تپوس د هغه نه رب العالمین کوي نو چې چا ووټ ورکړی دی د علیم نه تپوس وکړئ زما پښتنو، د علیم نه تپوس وکړئ، زما په خبرو کې د چا اعتبار نه وي. په دې دنیا کې چې د چا سره محبت وکړو په ورځ د قیامت په زموږ د هغې خلکو څه حشر کېږي،
حشر به کېږي چې په دې دنیا کې د څه محبت وکړو هم په حقه ډله کې به په ورځ د قیامت ولاړ یی او که یو سړی ورځ د قیامت نه مني بېمانه یي که یو سړی مرګ نه مني بېمانه یي یو سړی رزن کدن سخته نه مني بېمانه یي په خپل ایمان ویرېږه که یو سړی د قبر حساب کتاب نه مني بېمانه یي په خپل ایمان باندې ویرېږه او که یو سړی وایي چې جنت و زودخ نشتی نو کافر نه پسې پاخ وایي په خپل ایمان باندې ویرېږه په خپل ایمان باندې ویرېږه ورځ د قیامت شته ورځ د محشر شته د حساب کتاب ټیم چې کوم رب العالمین خولی دی هغه به راځي انشاءالله په قبر کې چې کوم سوالات تیا کېږي شته د قبر زمونږ د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی چې د قبر دا کنده د جنتونو د باغچونه یوه باغچه ده او د جهنم د کندونه یوه کنده ده نو ولې دا ویلي دا قبر چې دی دا قبر دی خو دا قبر چې جهنم کېږي دا ولي د انسان په عمل باندې او چې جنت کېږي دا ولي د انسان په عمل باندې ای زما ورونو که څوک په دې کې شک کوي که نه دا 200 کاله پس چې دا شهیدان د قبرونو راوباسي او د هغو کفن روغ ښکاري بیا هم زمونږ دماغ نه یخېږي د هغو وجود روغ پروت دی په خاورو کې بیا هم زمونږ دماغ کار نه کوي ورونو په دې سوچ پکار دی چې څوک شته چې د دې دنیا دا نظام چلی څوک شته چې دا دنیا یې پیدا کړله څوک شته چې موږ یې پیدا کړي او دې دنیا ته د امتحان دپاره رالیږلي یو موږ له دا سوچ پکار دی دا موږ په څه پسې اړام یو ما خو دا اورېدلي د حدیث نه او د ترجمې نه پښتنو دا ویډیو زما مخې ته شیر کوي انشاءالله د کال لپاره هم ټیم در کوم خو زه خپله خبره سر ته رسوم ما دا اورېدلي چې په آخرني وخت کې دجال د دجال فتنه به راشي او د دجال فتنه به داسې چې د هغې نه مخکې به داسې خلک راغلي او داسې حالات په رب العالمین په د دنیا په د انسانانو باندې راوستي چې سخت بوره حالات به بوره حالات به د لکه مثال په طور د کپړې په وجه باندې او د خوراک او د هر څه لکه انسانان به ضرورتمني چې خدایه داسې څوک راشي چې موږ له سره کې وخورو وسکو واغوندو دجال فتنه به راشي د دجال فتنه به څنګه وي هغه که څوک ډوډۍ غواړي ډوډۍ به ورکوي که څوک کپړه غواړي کپړه به ورکوي چې څه غواړي هغه به ورته میلاویږي د دجال فتنه به مخکې او هغه وږي تږي بیمانه به پسې ورپسې زه خو چې دا نن د بریانۍ دا پلیټ وینم او زه نن دا چاول اینم او زه نن دا یوه ډوډۍ اینم او دا یو پلیټ د غوښې اینم او دا سپي پسې ورپسې دي ما ته خو هغه دجاله فتنه ما ته داسې مخامخ مې ولیده چې دا خو د دجال هغه فتنه ده نن خو په چا کې انصاف پاتې نه شو نن خو که ته صفا خبره کې د هغې د اورېدلو طاقت په چا کې پاتې نه شو نن که ته صحیح خبره کې د هغې د برداشت کولو طاقت په چا کې پاتې نه شو نو آیا موږ کوم ځای ته را رسېدلي یو په کومه ځای باندې